کتونکو الف خان شرپوی مومي ساتم چې ټیک ټاک په رمضان المبارک دی او مسافر شو اختر راغی غواړو چې هر چاته ورسو خو نشو رسېدی ما خلکو ته ویلي چې چېرته هم تاسو کونډې وینئ نو یا پخپله راشئ یا سوکرو لګئ نن موږ په نجیم آباد کې تقسیم وکړو نن ورځ چې کومه ده دغه شانتې نور یو 3 کورونو ته لاړو او بیا راته زموږ یو وجي صاحب دی صحافي دی هغه وایي چې دلته کې یو 2 متاثره خاندانونه دي ما ورته سوکرو لېږه نو دا رور یې رالېږلي او دا رور بیا په حواله کوي رور مې لږ دې خواته راشه دا دواړه غوټې چې کمې دي دا به هغه خلکو ته حواله کوي صحیح ده ٹھیک شو غریبانان دي ضرورتمند دي صحیح ده نو موږ کتونکو زموږ ډېره سلسله داسې روانه ده چونکې زموږ کونډو سره غریبو سره واسطه ده خو ډېر داسې خلک وي چې هغوی راشي او هغوی چې کوم دی نو موږ سره پکې هیلپ وکړي چېرې دا هلته کې ورسونه ما صدیق الله جي صاحب ته وویل سوکرو لېږه چې زه یې ورله ورکړم ځکه چې 400 کې موږ تقسیم وکړو سنو نو دا راغی رور مې دا 2 ګوتې غوړي والا او دغه دال لوبیا والا او دا چې کوم دی نو دا 2 ګوتې اوړه والا صحیح ده او الله دې قبول کړي کتونکو زموږ سره اوسئ راوړ زما دکان ته روزه واپس کې بدل شي کتونکو دا مخال موږ نجیم آباد ته راغلي د یو ناظم په وینا باندې چې هغوی څه کونډو ته ویلو او هغې کونډو هغه اوړه چې کوم دي تاسو وکتل څه موږ په خپل لاس ورکړل او څه هم دغې خلکو له ورکړه چې یاره دا هغوی ته ورسوې نو الله دې قبول کړي او الله دې خلکو لا اجر ورکړي کومو خلکو چې دې کې زموږ سره مرسته کړې ده